السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قدرمن اوریدونکو، تاسو دعاګان محتاج محمد داود عابد تاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضر یم. قدرمنو، په دغه پروګرام کې مونږ تاسو لپاره د ژوند سره تړلې په اهمو موضوعاتو باندې خبرې اترې او موضوعات راوړو، په هغې خبرې اترې کوو. نن هم چونکې تېره ورځ ما تاسو سره د دغه را روانې میاشتې ذوالحجې د ړومبو لسو ورځو په فضایلو د هغې په اهمیت باندې خبرې اترې کړې وې او دا مې در سره واده کړی و چې انشاءالله العزیز پر روان پروګرام کې به هڅه کوم او کوشش به کوم چې تاسو ته هغه اعمال مخې ته راوړم چې کوم په دغه لسو ورځو کې کول پکار دي. یقینا چې دغه ورځې چې دي دا ډېرې زیاتې د اهمیت وړ دي او د هغې اهمیت تاسو ته په تېره ورځ باندې معلوم شوی دی. نن زه کوشش کوم چې تاسو ته څه بعضې هغه خبرې راوړم، هغه کارونه، هغه اعمال صالحه مخې ته راوړم چې هغه په دغه ورځو شپو کې کول پکاري. په تیر پروګرام کې ما تاسو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک وړاندې کړی چې د هغې مفهوم داسې و. نبی علیه السلام فرمایي چې د ذوالحجې په دغه ړومبو لسو ورځو کې نیک عمل کول رب العالمین ته د عامو ټولو ورځو د نیکو اعمالو نه زیات خوښ دي. پکار ده چې مونږ او تاسو په دې کې ډیر نیک اعمال وکړو. نو څه به کوو، څه کول پکار دي؟ نو نن کوشش کوم چې تاسو سره په دغه خبرو باندې تفصیل مخې ته راوړم. محترمو، د ذوالحجې په دغه لسو ورځو کې مسلمان له یو څو کارونه اهم ضروري کول پکار دي. په هغې کې ړومبی هغه عمل چې هغه کول ډیر ضروري دي، هغه دي په دغه لسو ورځو کې روجې نیول. نو روجې خو پکار دي چې سړی دغه د ذوالحجې ړومبنۍ 9 واړه ورځې روجې ونیسي، ځکه چې دغه 9 واړو ورځو د روجو نیولو ثواب ډیر زیات دی. ابن ماجه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ذوالحجې په دغه ړومبو 9 ورځو کې، یعنی د ذوالحجې د ړومبي تاریخ نه والا تر د 9 تاریخه پورې چې سړی څومره زیاتې روجې ونیسي، یعنی دا 9 واڼه ونیسي، 8 نیوي شي، 9 نیوي شي، چې هر څو روجې یې ونیوي، نو په دغه ورځو کې په یوه روجه باندې رب العالمین انسان ته د 1 کال برابر د روجو ثواب ورکوي. یعنی د ذوالحجې په لسو ورځو کې، په 9 ورځو کې ړومبنۍ چې کومې 9 ورځې دي، په هغې کې یو سړی 9 ورځې روجې ونیسي، نو دا د 9 کالو برابر ثواب شو. ځکه چې د یوې روجې په برکت الله پاک انسان ته د 1 کال برابر ثواب ورکوي په دغه 9 ورځو کې چې یو سړی یوه روجه ونیسي. محترمو، دا خبره ذهن کې واچوئ چې کوم یو انسان طاقت لري، نو پکار دي چې هغه دغه 9 واړه ورځې روجه ونیسي. او که طاقت نه لري، نو که 8 ونیسي اوم خیر دی، که 9 ونیسي اوم خیر دی، که 6 ورځې پکې روجې ونیوي اوم خیر دی، د خیر نه خالی نه دی. محترمو، دا نه دی ویل پکار چې یاره ما نه خو پکې یو ورځ روجه قضا شوه، نو دا باقي روجې خو بس اوس زه نه نیسم ځکه چې یو ختمه شوه نو بس نورې سله نیسم. نه، یو انسان نه یو ورځ روجه قضا شوه نو باقي ورځې دی هغه روجې ونیسي. الله پاک په هغې ته په باقي ورځو کې څو روجې چې ده ونیوې، د هر روجې په برکت، د هر روجې په سر به الله پاک ده ته د 1 کال برابر د ثواب، یعنی برابر ثواب ورکوي. د مسلم شریف یو روایت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان 9 د ذوالحجې روجه ونیسي، الله پاک به د ده د 2 کالو د ګناهونو کفاره وګرځوي دغه یوه روجه. نبی علیہ السلام فرمایي چې د 9 د ذوالحجې روجه نیول په دې د انسان د 2 کالو د ګناهونو هغه ګناهونه الله پاک معاف کوي. دا به د ده دپاره د 2 کالو د ګناهونو کفاره وګرځي. نو یو انسان هغه ټولې روجې نشي نیوی، نو کم از کم د عرفې د ورځې روجه خو د خامخا ونیسي، کومه چې 9 د ذوالحجې روجه ده، یعنی د اختر نه یو ورځ مخکې. دې ځای کې دا یو خبر هم زه ستاسو ذهن ته راولم چې مونږ بیا په دې څیز کې اختلاف پیدا کو چې یاره زمونږ که عرفه چې دا به زمونږ د ملک معتبري او که د بهر ملکونو به معتبري. نو زه په دغې کې تاسو سره تفصیل طرف ته نه ځم،
خو صرف دومره یو ټکي درته ویم چې د علماو په اتفاق باندې د خپل ملک عرفه معتبر ده. ستا په ملک کې چې کله غټ اختر دی نو د هغې نه یو ورځ مخکې هغه ستا دپاره عرفه ده. اگر که په دغه ورځ باندې سعودي کې اختر وي دا به نه وی چې هلته د خلکو اختر دی او ګینې ما خو دلته روژې نیولې. بعضې خلک بیا دا وایي یاره دا روژه ماته که هلته خو اختر دی د اختر په ورځ د روژې نیولې او روژه دې نه کېږي. دا ټولې غلطې خبرې دي. صحیح خبره دا ده چې انسان د عرفې ورځ هغه شمیر کی کومه چې د ملک خپل عرفه ده. یعنی ستا ملک کې سبا له اختر دی نو نن ستا عرفه ده. او دا مه وایه چې په سعودي کې خو یا په بل ملک کې خو نن اختر دی نو که نن زه روژه نیسم نو دا خو د اختر په ورځ روژه ده او د اختر په ورځ روژه خو نه کیږي. نه، ستا اختر خو سبا له دی نو ستا عرفه به ستا د خپل ملک معتبر وي. به هر حال په دغه تفصیل کې نه ځمه خو څومره رونه څومره خویندې که زما غږ اوري ناغې دې کوشش وکړي چې د دغه ټولو روجو د نیولو اهتمام وکړي. په خپل کور کې خپل ملګري خپل دوستان خپل بچي څومره چې دي ناغې د دغه 9 ورځو د روجې ثواب نه چې ځان محرومه نه کړي. خامخا دې دغه روجې ونیسي. او بیا هم که یو انسان ډېر کمزوری دی او هغه وایي چې یاره زه د 9 وانه روجې نشم نیولی نو کم از کم د عرفې د ورځې چې کومه روجه ده هغه خو دې د دغه ورځې دا روجه خامخا ونیسي. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته د نیکو اعمالو حکم په دې ورځو کې فرمایلی دی. او بیا په 9 د ذوالحجې د عرفې په ورځ دغه روجه چې ده نو دا سنت عمل دی، دا سنت روجه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته په دغه 10 ورځو کې د نیکو اعمالو طرف ته ترغیب را کړی دی. او روجه نیول دا په اعمال صالحو کې یو ډیر لوی عمل دی، په نیکو اعمالو کې یو ډیر لوی عمل دی. او رب العالمین د روجې متعلق ډیر زیات فضایل بیان کړي. او بیا خاص کر په دې ورځو کې چې شي چې رب العالمین د عام ورځو په نسبت په دې ورځو کې اعمال ډیر زیات خوښوي. د نبی علیہ السلام حدیث مبارک به تاسو بار بار اوریدلی چې روجه زما د پاره ده او د دې بدله به زه ورکوم. د بنی آدم ټول اعمال چې دي هغه د هغه د پاره د هغه ځان د پاره دي، خو دا روجه رب العالمین فرمایي دا زما د پاره ده او د دې بدله به زه ورکوم. یعنی په اعمالو کې رب العالمین ته خوښ عمل چې دی هغه روجه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم به دغه روجې نیولې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بیبي دغه حدیث نقل کوي چې نبی علیہ السلام به د ذوالحجې د 9 ورځې روجه نیوله. او دغه شان د دې نه علاوه څومره دغه د ذوالحجې د 9 ورځو باقي کمې روجې دي نو دا هم ثابت دي، لہذا په دې کې ثواب زیات دی. پکار ده چې هیڅوک هم د دغه روجې نه محرومه نشي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فضیلت بیان کړی دی چې په دغه ورځو کې یوه روجه نیول چې دي نو دا انسان ته د 1 کال برابر د روجو ثواب ورکوي. نو پکار ده چې مونږ او تاسو دغه ورځې غنیمت وګڼو او مونږه د رب العالمین د رضا دپاره 9 واړه روجې ونیسو. که 9 نی یو سړی 8 ونیسي نو بیا هم خیر دی. تر دې پورې چې که ټولې څوک نشي نیوی او صرف یوه نیولی شي نو چې 9 د ذوالحجې کوم ورځ ده چې د دې روجې نه څوک محرومه نشي. نو په نیکو اعمالو کې د ټول نه ړومبی نیک عمل چې په دغه ورځو کې کول پکار دي نو هغه روجه نیول دي. دویم نیک عمل په دغه ورځو کې څه کول پکار دي نو په دغه ورځو کې دویم نیک عمل دا دی چې دغه 10 ورځو کې که سړی په جومات کې، که سړی په کور کې، که سړی په لاره کې، دله پکار دی چې په هر ځای کې د رب العالمین ذکر کوي. د رب العالمین ذکر په نیکو اعمالو کې یو ډیر لوی نیک عمل دی. نو د رب العالمین ذکر کول پکار دی، په تیزه باندې تکبیرات ویل پکار دی، لا اله الا الله ویل پکار دی، الحمدلله ویل پکار دی. دې دپاره چې د رب العالمین د عبادت اظهار وشي، د رب العالمین د تعظیم اظهار وشي. سړی له پکار دی چې هغه په اوچت اواز باندې تکبیرات وی ذکر کوي. خو البته زنانه چې دي نو هغه به په پټ اواز باندې د رب العالمین ذکر کوي. او په ذکر کې بیا په دغه ورځو کې تکبیرات ویل پکار دي. رب العالمین فرمای تاسو راشئ د خپلې فایدې د حاصلولو دپاره او په دغه مقرر ورځو کې تاسو
په خپلو سارو باندې د الله پاک نوم یاد کې. جمهور علما فرمایي چې دغه مقرر ورځې کمې دي، نو د دې نه مراد ورځ 9 ورځې د ذوالحجې دا ړومبنۍ چې دي، بلکې 10 ورځ د ذوالحجې دا ړومبنۍ چې دي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه همدغه روایت دی، هغه فرمایي چې دغه معلومو ورځو نه او مقرر شوو ورځو نه مراد دغه د ذوالحجې ړومبنۍ ورځې دي. نو پکار دي چې سړی په دې کې د رب العالمین ډیر زیات ذکر کوي او بیا په تیره تکبیرات ویل پکار دي په دغه 10 ورځو کې. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. د دې نه علاوه نورم تکبیرات شته دي. عام ذکر یو سړی کولی شي نو هغه له پکار دي چې عام ذکر وکړي که دا تکبیرات هغه ته نه یادېږي. خو دلته دا یو خبره یاد ساتل پکار دي چې په موجوده دور کې دا تکبیر ویل چې دي نو دا پرېښستې شوي دي، خلک په دې باندې عمل نه کوي. حالانکې پکار ده چې په دې ورځو کې انسان تکبیرات وي، خو مونږ عام معاشره کې په دې باندې عمل پرېښی دی. پکار ده چې سړي په تیز آواز باندې په دغه ورځو کې تکبیرات وي او زنانه په سلو آواز باندې وي، خو دا تکبیرات لوستل چې دي نو دا په دغه ورځو کې ډیر زیات غوره دي، خصوصا په دغه 10 ورځو کم د ذوالحجې ابتدایي 10 ورځې چې دي، چې دا خو هر سړی او هر نارینه تکبیرات وي، او نارینه دی په تیزه وي او زنانه دی په قلار باندې وي. دې دپاره دغه یو سنت دی چې په دې باندې عمل وکړي شي. د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما او دغه شان د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه متعلق دا ثابت دی چې په دغه 10 ورځو کې به دی بازارونو ته تلل او په بازارونو کې به په تیز آواز سره تکبیرات وي، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر. او بیا په بازارونو کې چې به خلکو دی ته کتل نو هغې ته هم یادېدل، نو د هغې په وجه باندې به هغې هم بیا دا تکبیرات وي. او دا په تیزه باندې ویلو مقصد هم دا دی چې نورو خلکو ته دغه تکبیرات رایاد شي چې هغې هم دغه تکبیرات وي، او هر یو انسان له پکار دی چې هغه دغه تکبیرات وي، ځکه په دې باندې یو ښه عمل دی چې دا راژوندي شي. قدرمنو، نو خلاصه دا شو چې مونږ او تاسو له پکار دی چې په دغه 10 ورځو کې مونږ څومره زیات زمونږ نه کیدی شي چې مونږ نیک اعمال کوو. نو څه نیک اعمال به کوو، په هغې کې مې تاسو ته 2 څیزونه ذکر کړل. یو دا چې مونږ په دغه ورځو کې روجي ونیسو چې یو انسان هم د روجو نه محرومه نه شي. دویم دا چې په دغه ورځو کې مونږ او تاسو تکبیرات ویو، الله اکبر، د رب العالمین تعظیم بیانو، د الله تبارک وتعالی اوچتوالی بیانو. نو انشاءالله العزیز الله پاک ته دغه اعمال ډیر زیات خوښ دي، یقینا چې مونږ او تاسو ته په دې باندې ډیره زیاته ښه بدله راکړي. محترمو، دریم څیز چې په دغه ورځو کې کول پکار دي نو هغه دا دي چې یو انسان که وس کیږي نو چې هغه حج وکړي، عمره وکړي. په دغه 10 ورځو کې د ټولو نه زیات افضل کام او افضل کار او اعلی کار چې دی هغه د بیت الله شریف حج کول دی، عمره کول دی. لہذا د کم انسان چې وس او طاقت کیږي رب العالمین ولا وس ورکړی دی چې هغه په دغه ورځو کې د حج افعال ترسره کړي، حج له لاړ شي. نو رب العالمین ته چونکې په دغه ورځو کې نیک اعمال ډیر زیات خوښ دي، نو ستا حج چې دی ستا وس وي او ته دغه ورځو کې حج وکړي، یقینا په هغې به تعالی الله پاک ډیر زیات ثواب درکوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی، ارشاد فرمایي چې هغه قبول شوی حج انسان لا د جنت نه بغیر د جنت نه علاوه بل څه بدله نه ورکوي. یعنی د قبول شوي حج بدله څه ده؟ نو هغه جنت دی، یعنی د دې نه علاوې څه بل څه بدله نه ده. مطلب یو انسان حج وکړي نو الله پاک به هغه جنت ته داخلوي. نو پکار ده چې مونږ او تاسو که د کم انسان وس کیږي نو چې مونږ حج له لاړ شو، حج وکړو. محترمو، بعضې خلکه مالدار او حج کولو ته بهانې جوړوي. نو زه خو په دې موضوع باندې نه ځم چې د حج څومره فضایل دي، ځکه چې هغه ځان له یو لویه موضوع ده چې په هغې باندې خبرې اترې کیږي، نو څو پروګرامونه پې کیدی شي. خو دا یو ټکي درته وایم چې هغه خلکه چې هغې شتمن دي، الله وله مال ورکړی دی، پکار ده چې هغې حج وکړي، ځکه پتا نن چې کومې ورځې دي نو هېڅ پته نه لګي دغه ورځې همدغه شان پتا سبا راتلی شي که نه، بل کال کې پتا دغه ورځې راتلی شي که نه شي راتلی، نو د دې هېڅ پته نه لګي. او بل کومې ورځې چې پتا تېرې شوي نو دقه ورځې بعینه ستا په ژوند کې هېڅ کله نه راځي. نو نن که تا سره مال دی نو پکار دی چې ته دغه مال د رب العالمین د رضا دپاره استعمال کړې، بیا په خصوصي توګه
په دغه 10 ورځو کې انسان له پکار دی چې نور اعمالو سره سره که د ده وس کېږي چې د دې نه وړاندې دی لاړ شي او هلته د حج ترتیب برابر کړي او دی پکې حج وکړي. نو دریم څیز چې په دغه ورځو کې کول پکار دی هغه حج کول دی چې انسان حج وکړي. څلورم په دغه ورځو کې څه کول پکار دي؟ نو عام نیک اعمال چې دي په دغه 10 ورځو کې عموما نیک اعمال کول پکار دي، اعمال صالحه کول پکار دي، ځکه چې رب العالمین ته اعمال صالحه ډیر زیات خوښ دي او هم د دې د وجې نه دا خبره لازمه ده چې د دې ثواب به هم رب العالمین انسان ته زیات ورکوي. لہذا کومو خلکو چې وس کېږي هغې حج له لاړ شي، د کومو خلکو چې وس نه کېږي نو هغې له پکار دي چې په دغه افضلو ورځو کې په دغه افضلو اوقاتو کې هغې د رب العالمین فرمانبرداري وکړي او دغې سره سره د رب العالمین په احکاماتو کې خپل ژوند تیر کړي، د قرآن مجید تلاوت وکړي، ذکر او اذکار وکړي، دعاګانې د الله نه وغواړي. څومره چې د انسان وس کېږي په دغه ورځو کې دي صدقه وکړي، خیراتونه دي وکړي، د خپل والدینو سره د ښه سلوک وکړي او دغه شان د خپل کلي علاقې د ګاونډیانو سره د غریبانانو سره د ښه سلوک وکړي. پکار ده چې په دغه معاشره کې د معاشرې د بلایې او د فایدې دپاره قدمونه اوچت کړي او بیا دې سره سره چې انسان نیک اعمالو کې پکار دي چې دې د ګناهونو نه هم ځان وساتي، ځکه رب العالمین ته په دې ورځو کې چې څومره نیک اعمال خوښ دي نو دغه شان ورته پکې بدې ګورې ډېرې زیاتې ناخوښې دي. رب العالمین تعالی په نیکو اعمالو باندې ډېر زیات ثواب درکوي، نو په بدو اعمالو باندې چې یو انسان په دغه ورځو کې کوي نو هغه ځان لو کوي، هغه ډېر لوی نقصان کوي. نو د نیکو اعمالو کولو اهتمام پکار دی او دغه سره سره د بدو اعمالو نه د ځان ساتلو اهتمام پکار دی چې یو انسان خو اسم په عام ورځو کې هم د ګناهونو نه ځان ساتي. پکار ده چې په عام ورځو کې انسان د ګناهونو نه ځان وساتي، خو بیا په تیره په دغه 10 ورځو کې که یو اړخ ته د نیکو اعمالو اهتمام پکار دی نو بل اړخ ته انسان له پکار دی چې هغه د ګناهونو نه ځان وساتي. ولې که یو اړخ ته دی نیک اعمال کوي بل طرف ته ګناهونه کوي نو یقینا چې هغه نیک اعمال به الله پاک د هغه قبلی، خو که دی ګناه کوي نو د هغې په وجه به د هغه په هغه نیکو کې بیا کمی راځي. بل محترمو په دغه ورځو کې څه کول پکار دي؟ نو 5م عمل په دغه ورځو کې قرباني کول پکار دي. د ذوالحجې په 10م تاریخ چې کومه قرباني کیږي د اختر په ورځ، دا د رب العالمین د تقرب د رب العالمین ته د نزدېکت یو ډیره اسانه لاره ده. د قربانۍ په وجه انسان رب العالمین ته نږدې کیږي. قربانی دا د الله په لاره کې مال ذبح کول دي، خپل مال قربانی کول دي، د الله په لاره کې مال لګول دي، نو دا وړه خبره نه ده. په قربانۍ باندې رب العالمین انسان له څه ورکوي دا ځان له یو لویه موضوع ده چې په دې ځان له پروګرامونه وشي، خو په کار ده که د یو انسان وس کیږي چې په دغه ورځو کې د قربانۍ نه دې ځان محرومه نه کي. او زه محترمو تاسو ته یو خبره وکړم، بعضې خلک بهانې لټوي، نو د دغه نیکو عملونو له خصوصا بیا قربانۍ له بانې نه دي لټول پکار. سخت کال که کوم یو انسان قرباني وکړه را روان کال به الله پاک هغه ته نوره مسانه کي. بل دې سره دا یاد ساتل پکار دي، بعضې خلکه علماو سره کیني یاره جي ما سره دا څیزونه یې په ما کیږي او که نه کیږي، نو عالم ورته وي چې تا سره دومره مال دی په تا کیږي، نه وایي نه که نه جي دا هم را سره پکې نشته، او دا یعنې بهانې لټوي، کوشش کوي چې قرباني د خپلې غاړې نه خلاصه کړي چې دا عالم ماته وایي چې په تا قرباني نه کیږي. داسې نه دي کول پکار. دا خو یو نیک عمل دی او یو داسې نیک عمل دی چې په نورو عام ورځو کې دغه قرباني نه کیږي. دا د قربانۍ دغه د شمیر ورځې دي د اختر چې په دې کې د انسان قرباني کیږي، نو پکار ده چې په دغه 10 ورځو کې انسان د قربانۍ اهتمام وکړي چې په کوم وخت کې قرباني کیږي. کدی غریب هم دی نو خیر دی، ضروری نه چې صرف مالدار خلک دی کې، غریب سړي لم جایز ده، البته ضروری پې نه ده خو جایز ده. ثواب به الله پاک غریب ته هم ورکوي د قربانۍ چې څومره ثواب د مالداره کیږي، نو که غریب سړی قرباني وکړي الله پاک به حقا نه ثواب هغه هم ورکوي. بعضې ملګري دا تپوس کوي چې یاره جي په ما نه کیږي، که وکړم نو وبه شي او که نه، چې ته وکړې الله پاک به پې تاله د هغه نه هم زیات ثواب درکړي، ځکه د هغه خو په ذمه دا څیز لازم دی، ستا په ذمه لازم هم نه دی، تا وکړه الله پاک به تاله ډېر زیات اجر درکړي. نو 5م څیز چې په دغه ورځو کې کول پکار دي هغه قرباني ده. 6م څیز په دغه ورځو کې چې کول پکار دي نو هغه کلکه توبه ویستل دي. انسان د خپلو ګناهونو نه توبه وباسي. په قرآن کې چې کومې توبې ته توبه نصوحه ویلې شوې ده، یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحه، ای مؤمنانو
توبه نصوحه وباسئ، د خپلو ګناهونو نه پخه توبه وباسئ، یعنی په داسې طریقه چې په تیر شوو ګناهونو باندې خپیمانې په راروان وخت کې د ښه کلک عهد په زړه کې کړي چې دا ګناه به نه کوم، نو دغه توبه چې دا توبه نصوحه ده. پکار دی چې انسان په دغه 10 ورځو کې د نیکو اعمالو سره سره د بدو نه ځان وساتي او په تیر شوو ټولو ګناهونو باندې توبه وباسي. په تیر پروګرام کې مې تاسو سره دا یو خبره مخې ته راوړې وه چې یاره رب العالمین په انسان باندې داسې خاص ورځې راولي دې دپاره چې د انسان نه تیر شوي کم کمی وي چې هغه په دغه ورځو کې پوره شي. نو دا 10 ورځې هم داسې دي، تا نه چې کم کمی شوي د هغې توبه وباسه او نور نیک اعمال وکړه، نو دا به ستا دپاره یو ډېر لوی غنیمت وي. انسان له پکار دی چې په دغه 10 ورځو کې د رب العالمین د وړاندې خپل تندی ولګوي، د خپلو تیرو شوو ګناهونو د ټولو توبه وباسي، کم معاصي او نافرمانی چې د کړي د رب العالمین په دربار کې د هغې دپاره متوجه شي او توبه وباسي. هسې خو توبه هر وخت کې ایستل پکار دي، خو بیا خصوصا په دغه 10 ورځو کې چې رب العالمین ته د انسان د دغه 10 ورځو اعمال د عامو ټولو ورځو نه زیات غوره دي. انسان له پکار دي چې رب العالمین طرف ته متوجه شي، ځکه د ګناهونو نه توبه ویستل دا یو ډېر لوی نیک عمل دی او دا یو د دې ټولو نیکو اعمالو یو قسم تکمیل دی چې انسان په خپلو ګناهونو باندې خپیمانه شي او هغه خپل ګناهونه پرېږدي، په آینده کې د نه کولو یو کلک عزم وکړي او په دغې باندې کلک ودرېږي، په نیکو اعمالو باندې استقامت راولي په خپل ځان کې. دا توبه چې دا توبه نصوحه ګڼلی شي. پکار دی چې هر انسان په دغه ورځو کې توبه وباسي د خپلو کړی شوو ټولو ګناهونو، ځکه رب العالمین د انسان په نیکو اعمالو باندې ډیر زیات خوشحالیږي او بل اړخ ته چې دی د نیکو اعمالو سره سره د بدو نه توبه وباسي، نو رب العالمین نور هم ډیر زیات خوشحالیږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو مبارکو کې د توبې متعلق داسې خبرې ملاویږي چې رب العالمین په توبه باندې ډیر زیات خوشحالیږي. د نبی علیہ السلام د حدیث مبارک مفهوم دا دی، یو انسان په سفر باندې ووته، په سفر کې داسې یو ځای ته لاړه چې هغه دشته ده، داسې دشته ده چې دې ته راواپس کیدی هم نشي او مخکې هم نشي تللی. ده چې په کومه سورلی باندې هغه ځای پورې سفر کړی، هغه سورلی کې د خوراک څښاک پروت دی او دی ستړی یو طرف ته کېناسته، سترګې ورلې چې د خوبه راپاڅېدن د ده نه هغه سورلی ورکه شوې ده. بیا دی یو خوا بل خوا ورپسې وګرځېده، خو ده ته هغه سورلی میلو نه شوه. واپس راغی او ما هغه ځای کې د یوې اونې لاندې سملاسته ناامیده چې یاره زه خو نه مخکې تلی شم نه وروسته تلی شم، لحاظه چې مرګ راځي چې په دې ځای باندې راشي، نو هغه ځای کې ډډه واچول او سترګې ورلې. شیبه بعد چې راپاسېده نو هغه ورکه شوي چې کومه سورلی وه هغه د ده خواله واپس راغلی، سره د خوراک څښاک د څیزونو د ده خوا کې ولاړه ده. ده چې کتلی دي نو دی ډېر زیات خوشحاله شوی دی، ځکه چې یو انسان د خپل ځان نه لاس وینځي او هغه نه امیده شي د ژوند نه او ده ته دوباره ژوند میلو شي، نو دی به څومره خوشحالیږي. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې دا سړی دومره خوشحاله شي چې دی په دغه وخت کې دا ووایي چې الله زه د رب یم او ته زما بنده، یعنی د خوشحالۍ نه د ده د خولې نه داسې الفاظ الټه وځي، نو دی چونکې دا الټه خبرې د ده د ژبې نه ځکه وځي چې دی ډېر زیات خوشحاله دی. نو دا انسان څومره زیات خوشحالیږي په دغه خپل څاروي موندلو باندې، په دغه خپل ژوند دوباره موندلو باندې. نبی علیہ السلام فرمای رب العالمین د دینم زیات د یو انسان په توبه باندې خوشحالیږي چې یو انسان د رب العالمین د پاره د خپلو ګناهونو نه توبه وباسي. محترمو، الله تبارک و تعالی زمونږ او ستاسو د توبې په انتظار دی چې کله به زما دا بنده راځي زما د نافرمانو نه به توبه وباسي چې زه دته د ده دا توبه زه دته د ده دا ګناهونه معاف کړم. محترمو، رب العالمین د انسان په ګناهونو باندې سخت خفه کیږي، خو دا نه وایي چې بنده تا دومره زیات ګناهونه وکړل اوس که ته هر څه کې بس تا به زه جهنم ته لیږم. نه، د قیامت راتلو پورې تا ته د توبې دروازه کولو کړې ده، نو پکار ده چې ته د دې نه دا موقع غنیمت وګڼئ، د دې نه فایده واخلئ او د رب العالمین په در کې توبه طایب شي، د خپلې ګناه نه توبه وباسي. انسان رب العالمین د جنت دپاره پیدا کړی، انسان رب العالمین د خپل رضا دپاره پیدا کړی دی. دا انسان په خپله بیا ناشکره شي او بیا دی لګیا شي د الله په نافرمانو کې سر شي، ځان په خپله جهنم تلو ته تیار کی. اصل
د انسان د پیدایش مقصد د رب العالمین د انسان جنت ته د بوتلو دی چې انسان جنت ته لاړ شي، خو بیا انسان په خپله په ګناهونو کې ځان دومره ککړ کي چې د ګناهونو د وجې نه دی د جهنم په لوري باندې روان شي. پکار دی چې هر انسان په خپل ژوند باندې سوچ وکړي او کوشش وکړي چې یاره زه داسې عمل ونه کړم چې د هغې په وجه زه جهنم ته لاړ شم. یقینا رب العالمین به ده لره جنت ته بوځي او د دې دپاره ښه لار دا ده چې تا نه کړی شوي څومره ګناهونه دي ته په هغې باندې توبه وباسې، استغفار ووایې، په راروان وخت کې د نه کولو کلک قصد او اراده وکړې، یقینا رب العالمین به تاله په دې باندې اجر درکوي. محترمو، په دغه لسو ورځو کې د دغه څو کارونو اهتمام کول پکار دي کوم چې مې ستاسو د وړاندې ستاسو مخې ته کېښوستل. انشاءالله العزیز الله دې وکړي چې اول ماته دغه توفیق میلو شي چې دغه ټول کارونه په دې لسو ورځو کې وکړم، او بیا ستاسو دپاره هم دعا ګویم چې رب العالمین تاسو ته هم په دغه ورځو کې د نیکو اعمالو کولو توفیق درکړي، او بیا په خصوصي توګه چې یو بنده د رب العالمین مسلمان په دغه ورځو کې د دغه روجو نه محرومه نشي. هېڅ پته نه لګي چې انسان ته په راروان کال کې دغه ورځې میلاویدي شي او که نه. که یو انسان ته دا پته ولګي چې دا کال زما اخري دی او دا ورځې ما ته راروان کال نه میلاویږي، یقینا چې هغه به کوشش کوي چې په دې ورځو کې روجې ونیسي. نو مونږ لم پکار دي چې مونږ دا کال خپل اخري کال وګڼو. الله دې ټولو اورېدونکو له زیات ژوند ورکړي د خوشحالو د رب العالمین د رضامندۍ دپاره، د نیکو عملونو دپاره، د اعمال صالحو دپاره. خو بیا هم د انسان د مرګ هېڅ پته نه لګي چې انسان ته کله مرګ راځي. پکار ده چې مونږ او تاسو په دغه ورځو کې د نیکو اعمالو اهتمام وکړو، په خصوصي توګه د دغه روجو بیا دغه شان د تکبیراتو بیا په تیره د توبې اهتمام وکړو، په تیرو شوو ګناهونو باندې د رب العالمین په دربار کې خپل سر کیدو او خپېمانتیا ظاهره کړو. محترمو، الله دې وکړي چې په دغه خبرو اول ماته د عمل کولو توفیق راکړي او بیا د رب العالمین تاسو ټولو ته په دغه خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. وخت د پروګرام چونکې پای ته رسي، د آواز په لار دغه ملاقات به تاسو سره بیا په یو بل پروګرام کې کیږي. تر هغه پروګرامه ستاسو د دعاګانو محتاج محمد داود عابد تاسو نه اخلي اجازت په دغه کلماتو چې الله مو راته تل خوشحاله، کامیاب او کامران لره. د لوی الله په امان.